نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، قربانۍ ته شپې ورځې کمیږي، را روانه ده زموږ او تاسو د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت. نو دا قرباني اوس په چا باندې واجب ده، په چا کیږي او په چا نه کیږي. د هغې کسانو تذکره کوو چې قرباني په چا باندې واجب ده، څونه مالیت چې د سره وي، څونه پیسې د سره یا څونه سره زر د سره په هغه باندې قرباني واجب ده. نو د سپینو زرو د حسابه 52 تولې چاندي چې چا سره وي یا د قیمت نه عدیتو سره وي، نو په هغه باندې قرباني واجب ده. یا د سرو زرو د حسابه 7.5 تولې سره زر یا د هغې مالیت دا ورسره وي، نو په هغه باندې قرباني واجب ده. یا یو توله سره زر دی ورسره، علما فرمایي چې 1 روپۍ ده یا 15 یا 10 روپۍ 100 روپۍ مو سره هم دي او یو توله سونه ورسره ده، نو بیا هم په د قرباني واجب ده. یا ورسره د چاندۍ د حسابه 61,000 روپۍ موجود دي، نو بیا هم په د قرباني واجب ده. یا ورسره داسې اشیا دي چې هغه د غیر استعمال یعنی استعمال کې نه دي، بغیر استعمال دي، ضروری استعمال د هغې نه دی، یعنی فرج شو یا ټي وي شو، نو دا د ضرورت د استعمال نه بهر دي، نو د باندې بیا هم او د سره څه پیسې موجودي، نو په د باندې قرباني واجب ده. دا فرج چې دی نو موږ تازه اوبه هم څښلی شو، په تازه اوبو هم د سړي تنده ماتېږي. دا فرج خو خواهشات دي، دا خو د غریبانانو دغه دپاره دی، د هغوی د نقصان دپاره دی. که نن سبا سوچ وکړو موږ او تاسو، نو هر سړي فرج دی، هر سړي مالداره سړي سره، نو چې کله قرباني وکړي نو فرج د غوښو ډک کړي. هغه غریبانان، هغه بېوسه، هغه کونډې رنډې، چې هغه یتیمانان چې هغه ټول عمر کال پې تېر شي کال پې راشي غوښه قدرې ونه خوري. خو زموږ د ناپوهتیا د وجې نه چې موږ فرجونه ډک کړو، نو د هغې غریبانانو حق هم موږ وخورو. حالانکې دا مستحب ده چې ته غوښه تقسیم کړې، 3 حصې کړې، د غریب دپاره، د خپل خپلوان دپاره او د ځان دپاره. عزتمندو مسلمانانو، نو قرباني چې په چا باندې واجب ده ده ونه کړه، نو پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی زموږ عیدګاه ته نه راځي، دی زموږ سره اختر نه شریک کوي. نو په چا چې هم قرباني کېږي، چا سره 61,000 روپۍ موجودې وي یا ورسره نور څه نادیتي سامان یې ورسره کم چې د استعمال سامان نه وي، نو په هغه باندې قرباني واجب ده. یا ورسره توله 2 تولې 3 تولې سونه ورسره موجوده ده او د سره په ده هم قرباني واجبه ده. بل سعودي کې چې څوک وي، نو د خپل ځان دپاره هم کولی شي، پیسې دلته هم رالیږلی شي، هلته هم کولی شي قرباني، چې هغه سره نصاب موجود وي. الله تعالی دې ما او تاسو له په دې مختصرو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. جزاک الله.